बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज जो पेशावर में इन भाइयों का बहुत बड़ा एहतजाज किया गया, जो महंगाई के ख़िलाफ़ था और आटे की रोज़ाना बढ़ती हुई कीमत के ख़िलाफ़ था, गैस की लोड शेडिंग के ख़िलाफ़ था। और हम यहाँ पर उनकी मरकज़ी जो तंजीम के रहनुमा है उनसे बात करते हैं तो उन्होंने हुकूमत को एक हफ़्ते की डेडलाइन दी है। उसके वाले से ये क्या कहते हैं? जी, आपने हुकूमत को एक हफ़्ते की डेडलाइन दी है, तो आपका क्या क्या मौक़िफ़ है? हमारा मौक़िफ़ ये है कि हमें हड़ताल से पहले हमारा जो मुतालबात है वो ज़िला इंतज़ामिया हल कर दे तो हमें हड़ताल की नौबत नहीं आएगी। तो आपने जो हड़ताल की कॉल दी है, इसके पीछे क्या मुहर्रिकात हैं, किस वजह से दी? आटा जो है वो बहुत महंगा हो गया है और गैस लोड शेडिंग है। गैस लोड शेडिंग और आटे से हम इतने तंग आ गए कि हम दुकानें बंद कर दे। ये हमारा पहला मुतालबा ये है कि हमारे लिए ये गैस की लोड शेडिंग ख़त्म कर दे। और दूसरे, जब हमारी रोटी 150 ग्राम 20 रुपए की हो जाएगी तो हम दुकानें खोल देंगे इंशाल्लाह। जमंग चिकम की आदत है, जमंग चिकम मशरान दी दूर तो गेंटो नास्ती बहुत री गैस नशते बेखी सर न तर माग मागुस्तान पूरी गैसुना नहीं मंग सीएनजी दा सिलेंडर सीजो यो लंबाई दी वी बोरे तब नन सबा तमामी की 11 साढ़े 11,000 मान यो बोरे यो लंबाई त तमामी की मंग सर बेखी जन इंतजामिया कई मंग वो सब रेट राना का पकारे 15 रुपये रोटी नन 20 त 25 रुपये अकदार दा چې دا ورسیږي هغه موږ سره دا خبره کوي چې تاسو په 15 خرڅوي سپکا کوي نو موږ به نور دینه څومره سپکو موږ خو دینه نشو سپکول نه په کار کیږي نه په عوامو کار په دې باندې کیږي نه موږ په پازا په دې روټي باندې کما دی پورې موږ سپکو نور روټي موږ نشو سپکول نه عوام له دوکا ورکو نه ځان له ورکو مهرباني دي انتظامیه کې موږ د مناسب او جایز ریټ خپل راکړي। तो क्या आप ज़िले भर में मुकम्मल तंदूर बंद करेंगे? इंशाल्लाह मुकम्मल तोगा मानी बंदी ज़खबरा दी सर्वे हुकुम से बेगर जो चकर जमंग अरताली दी के बे ज़खबरा वन खार के घर जो ज़खबरा बे दुकान न बंदूं इंशाल्लाह देर खल्द से दी अजमा मनून की दी दुकान न बंदी। अटक में जो आटे की पाबंदी है, जिस तरह अटक के जो कम घोड़ों पाबंदी है, अलता जो ट्रक देखो ना पेजीदा खबर इश्तियाद है, अलता ना माल देखो राजी करना राजी। زه افسوس په دې خبره کوم چې کوم ټکی چې بند کړی دی او وایي چې د ټرک نه پیسې علي هغې هغه رسید نه ورکوي چې یا 10,000 روپۍ د ټرک جرمانه کو یا 20,000 جرمانه کو او غږ کېږي وي اټک کې پیسې علي پیسې د موږ نه کټ کېږي موږ نه به دې کټ کېږي چې موږ ته پته راکړه چې موږ به بیټري راشي هغې کې د موږ نه 8,000 او 15,000 دا د ګاډي نه علي د شلو پورې اخلي نو موږ د حکومت ته دا درخواست کوو چې دا رښتیا خبره ده که نه بوکس کاته ده څنګه ده دې باندې موږ نن سبا بورۍ په 2,000 روپۍ بوجۍ ده لمبۍ ډېر افسوسناک خفه دی ډېر مشکلات سره مخامخ دی خدای شته هغه اوس هر څه بندولو خو موږ وایو چې موږ نه موږ حکومت موږ دی موږ د حکومت یي موږ به خپل حکومت موږ اواز واوري او به موږ سره کښېني په ټیبل باندې موږ له به ریټ راکړي چې ریټ یې رانه کړو هغې باندې موږ مشرانو اعلان وکړو چې هړتال اعلان یې کړی دی انشاءالله او لمبیان ډېر سخت تنګ دي لمبیان تنورونه بندوي چې ریټ یې ورنه کړو مکمل به بند دي زموږ د ګرځېدو هم څه خبره نشته زموږ به لمبیان ته خالي اشاره وي چې تنورونه بند بس هغو پرې نور تنګ دي هغې بندوي بیا به ورته موږ زاریګانې کوو چې کولاوې کوي موږ له ریټ راکړو ګننې کولاوئ ځکه چې هغه پکې واره نشته د ګراني ده ډېره سخت حالات ته لمبیان مخامخ دي وړي ګران دي ګیس نشته ډېر لمبیان مشکلات سره مخامخ دي خالي د مشرانو اواز ته بنده وه او هغو له اواز ورکړو چې تنورونه به بندوئ نو هغو به بندوي مکمل ځکه چې نن سبا حالات ډېر خراب دی غوړي خو داسې شی دی چې هغه خو د ټول عوام دغه کوي غوړو استعمال دی د وړو استعمال دی خو دا موږ چې کوم په ریټ ډېر کوو زموږ د لاسه وځي که نه د دې وړو په ریټ چې موږ ډېر کوو خو زموږ د لاسه تسخیمېږي که نه موږ ته زور رسي موږ ته تاوان رسي ګینه موږ هم قلارې ناست وو لکه دا نور عوام چې ناست دی خو موږ تنور کار کوو موږ هغه سپلای کوو هغې کې موږ ډوډۍ ته پخوو نو هغه موږ له واره نه کوي ګیس باره کې څه ویل کولی شي؟ ګیس په باره کې دا وینا کوم چې ګیس شته نه دی بلونه هم قشان ډبل را روان دي ای پی جي راته ګرانه کړې ده هغه هم لاړ شو هغې کې هم لینډ ولاړې یو مشکلات نه دی که نه لرګي راوړو خل د سترګو نه خلاص شو لمبیان غرق شولو تباه شولو زموږ مشرانو ته وایي چې ګوره موږ یې نور بندوو خو هغو موږ ورته وایو چې مې بندوئ صبر وکړئ چې موږ د دړې ته تاسو ته اطلاع راله بیا بند کوي نو اوس یې اعلان وکړو د هړتال او مکمل لمبیان ډېر خوشحاله لاړ چې دوکانونه به بندوو ځکه چې تاوان ده خو به خلاص شو که نه نو انتظامیه ته دا خبره کوو چې موږ له په دې ټیبل باندې ریټ راکړه دا به تاله ډېره ښایي تاسو زمونږ د ټیبل ټاک چې دی نو هغې ته چې دی نو غوږ نه ږدئ آیا زمونږ قصور څه دی زمونږ قصور دا دی چې موږ عوامو له ریلیف ورکوو। नाज़रीन, अब हम आखिर में बात करते हैं खैबर पख्तूनख्वा के डिप्टी जनरल सेक्रेटरी जानदेव खान से और उनसे पूछते हैं कि
जिन्होंने जो हफ्ते का टाइम दिया इसके हवाले से कि ये आया कि पेशावर में तंदूर मुकम्मल बंद करने पर कामयाब होंगे कि नहीं जी तासो दा हुई कि पेशावर के तासो काल हड़ताल को अगर तासो कामयाब कोली से करना इंशाल्लाह नन्हे احتجاج او ننرې ریلی دا خو تاسو وکتله ټول میډیا نمائندگان حاضر دلته نننې چې کوم احتجاج موږ کو کوم ریلی موکا دا زموږ په پېښور کې دوه تنظیمه دي پښتونخوا ننبوي اسوسییشن او انجمن ننبوي اسوسییشن یو اقبال ګروپ دی یو حقیقي ګروپ دی دواړو مشترکه ریلی وکړه او په ریلی کې په خطاب کې موږ ټول ویلي چې موږ ته د وړ ارزان کی که چېرته وړ ارزان نشو او د ګیس لوډ شیډینګ ختم نشو نو را روان بروز بوت باندې با په 14 تاریخ په زمونږ مکمل جام اړتالي زمونږ اړتال به تر هغه پورې چې څو پورې زمونږ مطالبات نه شي تاسو څه مطالبات دي زمونږ مطالبات دا دي چې په اټک باندې چې کوم په تخوارو دروړي دي د پنجاب حکومت په یې ولاړ دي او که په هر څه دي هلته چې کوم بتې دي او چې کوم پیسې دي ټرکونو والا ډیلرانو نه نو هغه مال نور هم ګرانېږي اوس موجوده ریټ دی نن بروز منګل ورځ ده بروز بوتو نن د مارکیټ 7200 ریټ چلیږي 7200 ریټ چلیږي دا 8000 ته تللی شي دا توړه چې دا 2000 ته تللی شي زه دا ایران ما چې پهله به اپوزیشن ویلي پی ډی ایم چې کوم حکومت دی پی ډی ایم والا هغوی به چغې وایي چې عمران خان ګراني راوستې ده مهنګایي راوستې ده نو هغه خو ختم شو او عدم اعتماد یې وکړو عمران خان یې کور ته ولېږو نو مولانا فضل الرحمن پی ډی ایم سربراو دوی مشترکه حکومت جوړ کو او اوس هغوی نه هغوی خو لږه ګراني وه 70% 200% ګراني راوستله نو وړو قیمت مطلب دا دی چې عمران خان په حکومت کې 400 روپۍ دې 550 ته ورسو توړه 1200 وه شهباز شریف صاحب راغی 1600 شوه شهباز شریف صاحب دا وویلي چې یاره زه به تاسو ته خپلې کپړې خرڅې کړم خو زه به تاسو د پنجاب او د کې پي کې ریټونه یاد کړم نو شهباز شریف صاحب موږ خو پښتانه یو موږ چې کومه خبره وکړو هماغه یې ته هم یو لیډر یې مطلب دا دی باچایانو باندې پاتې شوی نو زه تاسو ته وایم چې موږ ته دا کومه زبان چې تا کړې دا ریټ موږ ته یو کوي مهرباني شکریه